قرآن شریف د حضور پاک په معجزاتو کې یو لویه معجزه ده. او زمارونو معجزه څه ته وایي او د معجزې مقصد څه دی او بیا قرآن شریف لویه معجزه ولې ده؟ دا درې خبرې درته کوم. رونو معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې یو کار صادر شي یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق داسې کار صادر شي چې هغه د عقل خلاف عقل یې نه مني او عرف او عادت یې نه مني، دې ته معجزه وایي. لکه زه یو څو مثالونه در کوم. په یو مقام حضور پاک او صحابه تشریف فرما دي، اوبه نشته، تقریبا 1400 صحابه کرام دي، څاروو ته هم د اوبو حاجت ته تږي دي او صحابه هم تږي دي. نو حضور پاک له یو کس راغی، وی صاحب موږ هم د تندې مرو او څاروي هم د تندې مري او یو اوبه بلکل نشته، دې غونډه علاقه کې د اوبو درک نه لګي. د حضور پاک مخکې یو لوټګی پرته وه، هغې کې لږې غوندې اوبه وې، وی دقه لږې اوبه دي چې فیدا ورته که ستا په دې لوټګی کې دي، نورې نشته. نو حضور پاک خپلې 15 ګوتې او دا لاس په هغه لوټګی کې وردننه کړ او قسم د صحابه وی وی د ګروتونو په دې میانس کې د اوبه داسې راخوټ کېدې لکه د چینو په شان. ټول صحابه سیراب شو، مشکونه ډک کړل او چې څومره وخان و هغې مو بوس کړی. دې ته معجزه وایي. دویم مثال یې دله درکړ. د مینا په میدان کې د حج په موقع حضور پاک تشریف فرما. یو ښځه وه، دا ښځه د یمن ده، د صنعا په یمن کې یو غټ ښار دی، اوس هم شته. د دې ښځې یو ماشوم بچی پیدا شي. نو د شریعت قانون دا دی چې ماشوم پیدا شي نو تحنیک به کې. تحنیک پښتو کې مونږ ګوټي ورته وایو. یو کجوره به یو عالم له یو سیا چوانه، نو هغه به یې په خوله کې وچوپي، نو دا به بیا ماشوم له په خوله کې کېدی، نو ماشوم به یې وروي چې ړومبې د ماشوم خېټې ته د دې نیک عالم دا لاړې وردن نشي، نو ټول وجود به بیا برکتي وي. دې ته تحنیک وایي. نو ماشوم یې حضور پاک له راوست او کجوره ورسره وه. دا د یو 2-3 ګنټو ماشوم و، تقریبا هغه زمانه کې ګړی نه وی، لا سترګې پټې وې او د ماشوم لا د مور پیم نو شروع کړی. تاسو هم داسې کوئ ښه، که ماشوم هلکي که جینۍ وي. نو یو کجور یو عالم لوڼی، یو نیک عالم لا وی صاحب دا خوله کې ووایه، هغه به یې خوله کې ووایي او بیا فوري د ماشوم خوله کې ږدی چې ماشوم یې وروي. دې کې برکت دی، خو خیال ساتئ نسواري مولا له کجورې او نسئ. او تاسو به وایئ چې خېټې ته به برکت لاړ شي او میانس کې به خېټې ته ټول د خیشکو او د 400 نسوار تلي. نو هغه مولا لوڼی چې مسواک مږي او غاښونه یې صفی، هسې نه چې هلته یې د خولې د نسوارو سوټه غورځولي او دلته کجوره پکې ووایي او ته یې ماشوم له خوله کې کښېنې. ولې برکت به خېټې ته لاړ شي، برکت نه غم به خېټې ته لاړ شي. نو ماشوم یې حضور پاک له راوست او کجوره ورسره وه چې دا ګوټي ولو کې تحنیک. نو ماشوم ته حضور پاک فرمایي وی بچې ما پیژنې، سترګې پټې دي، دا ګنټې 2 ګنټو ماشوم خو سترګې هم نه غړی، د مور پیم لا نه دي څکلی. نو صحابه حیران شو چې دا څه وایي. وی ما پیژنې. نو ماشوم زر سترګې وغړولې، بره یې ورته وکتل او یشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تام پیژنم او ستا رب هم پیژنم، الله یو دی شریک نه لري او ته د خدای مقرب بنده او مقرب پیغمبر یې. اوس دې ته معجزه وایي. یعنی ماشومان کوم ځای خبرې کوي، دا د عقل نوچت. یو بل مثال یې واوره.
یو ځای کې حضور پاک او دسماتی ته ضرورت راغی نو د پردې سے انتظام نو لرې یو اونه ولاړه وه او بله هلته لرې ولاړه وه نو یوې ته یې مې اشاره وکړه بلې ته یې مې اشاره وکړه نو د ونې دا ځمکه داسې شلونه شلی ځمکه او را روانې دي د نبی علیه السلام خواله راورسېدې او دواړه ټیټې شوې او داسې جنګې پرده غوندې جوړه کړه نو داسې خپل مات کو بیا یوې ته مې اشاره ورکړه بلې ته هم یو هم خپل ځای ته لاړه او بل هم خپل ځای ته لاړه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم بلا بم درته وویم یو صحابي کره حضور پاک ډوډۍ وخوړه چې ډوډۍ وکره وخوړه نو هغه هډوکي چیلې ورته حلال کړې هغه هډوکي وغورځول صحابه هم وخوړله حضور پاکم نو بیا هغه کوربه ته وی د هډوکي راغونډ کړه هډوکي یې پرې راغونډ کړل چې راغونډ یې کړل وی ما ته یې مخکې کېږده ورته یې کېښوده لو لاس مبارک یې پراخ کړ نو واپس دې خدای چیلې جوړ کړه او داسې پلاستیکي چیلې نه ښه سم د غوښې هډوکو چیلې ګرځېده ټول عمر جم دیو دې ته معجزه وایي د هجرت په موقع چې مدینه شریفې ته د مکې نه رانږدې شو نو ستړي و ډېر زیات او وږي نو یو ښځه وه ام معبد یې نوم و په دې مشوره هغې کره راغی او دا ښځه ډېره زیاته سخي ښځه وه ډېره سخي خلکو پیژنده نو حضور پاک دی حضرت ابوبکر صدیق دی رضی اللہ عنہ عامر ابن فحیرہ دی وسره خادم او یو لار خودون کی دی عبداللہ ابن عریقط خزی تاوی مونگ ملمانی و مونگ لده خوراک بندوبست وکړه خزی و تاوی دلته کینې د مشه او خاون می ګډې چیلې بارستی دی نو چې ماښام راشي یو چیلې بدل حلال کم وی نه زمونږ تلواره ده نو وی کور خو دې وخت کې څه نشته وی دا چیلې چې د کور دی ګوټ کې ولاړه دا را حلاله کړه هغې ورته وی دا ناجوړه ده او اوچه ده نو اوچه چیلې کې پی نی او بل دا چې ناجوړه ده درته حلالولم نشم که دا جوړه وې نو نورو چیلو سره به سرن لتلی وه ورګې صبر وکې خاون مې اوس را روان دی چیلې به دله ښکلی حلال کړم ډېره سخي ښځه وه حضور پاک ورته وی که ته اجازت کې موږ بیا ځان لوله شو هغې به پورې وخندل چې اوچه چیلې کې پی د کوم ځای نه راځي او ناجوړه هم ده هغې وی چې ګنې دي د چیلو په قصو نه پوهېږي وی درته ویم چې پکې اوچه ده وی ته اجازت وکړه وی ښه اجازت دی نبی علیه السلام مبارک ورغی او د چیلې په غولان دی خپل مبارک لاسونه کېښودل او چې لاس یې کېښودل نو چیلې خپې ارتې کړې غولان دی د پیو ډکه شوه او شخوند یې م شروع کړ جوړه چیلې شخوند وایي ناجوړه نه وه نو پې ولشل نو په خپله مسکل حضرت ابوبکر صدیق مسکل عامر ابن فحیرہ مسکل عبداللہ ابن عریقط مسکل خز مسکل ورته جام کې وام شو او ټیک ټاک شوه اوچه چیلې د پیو ډکه حضور پاک ته لاړ چې خاوند یې ماسخوتن راغی ابو معبد نو ورته وایي ښځه وی سړیه ناشنا شی مې ولید هغه اوچه چیلې وګوره جوړه ده ناجوړه وه شخوند وي ټیک ټاک شوه او وګوره اوچه ده او غولان دې د پیو ډکه ده ښځې داسې وی وی دقسې یو ځوان راغلی و دا چلې وکړه وی دا خو هغه د مکې نه چې کوم پیغمبر دی هغه جوړ چې روته دی قوم ورپسې ګرځي اوهو دا نه ولې لاړ وی ما خو ورته وی خو ایسارېده نه نو څو ورځې پس دا ښځه او خاوند او بچي مدینې ته لاړل او خدای پاک ټول مسلمانان کړل یو صحابي وی مال حضور پاک رومال را کړو تولیه نو چې تولیه خیره نشي نو خلک یې وینځي وی قسم دی چې کله به خیره نشوه نو ما به تنور کې ومنډله نو چې بار به مې راویسته پاکه شوې به
اور سره به پاکېده. ما وی کم رومال او تولیه چې د حضور پاک د مبارکو ګوتو سره جنګېدلې ده هغه اور نه سوځئ. نو چې کومو صحابه او غاړه غټۍ ورته رغاړوتې دي هغه به څنګه وسوځي؟ دې ترونو معجزه وایي. معجزه ورته ولې وایي؟ دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل او دا خلق عاجزان کوي. د دې مثال څوک نشي جوړولی. څنګه پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل نام وره. یو باندې سراغ ترمذی شریف کې حدیث ده. حضور پاک ول د ایمان دعوت ورکوي بیجان مسلمان شه. ا باندې سي وته وای وستا د پیغمبرۍ دلیل څه ده؟ وی کدا اون دی غونچک ته اشاره وکم او د زمکه لراشي او بیا وته اشاره وکم بر لاړ شي او به منی وی بالکل منم. حضور پاک غونچک ته اشاره وکړه غونچک د زمکه لراغه بیا اشاره وکړه واپس پل زین لاړ باندې سی کلمه شهادت او خدای پاک مسلمان کړ. دا د پیغمبرۍ ده. نو قرآن شریف د حضور پاک په معجزاتو کې قسم په خدای لویه معجزه ده. د دې قرآن د برکت نه خدای ډیرو خلکو ته ایمان ور نصیب کا. د دې قرآن د برکت نه هغه قوم چې لوڼه به جمدی خښولې. الله ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. هغه ټول خدای سم کړل او لوڼه به سینې پورې بیا نیول.